السلام علیکم. هم پښتون خبرونو سره زم روشنا ضمیر او زم شاه سلیم جان. د ټول ناول وړاندې کوو د نن ورځې مهم خبرونه. شمالی وزیرستان کې د سیکیورټي فورسز د آپریشن دوران 4 ترهګر وژل شوي. د ترهګرو د قبضې نه وسله او ګوله بارود هم برآمد. د ISPR وینا وايي وژل شوي ترهګر د سیکیورټي فورسز خلاف مختلف کاروایانو کې ملوث وو. د پاکستان د امن خواهش ته د پاکستان کمزوري او نشي ګڼلې. پاکستان خپل ګاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي. د ملک دفاع په مضبوطولو د ټول قام په مسلح افواج فخر دی. د وزیر اعظم شهباز شریف کراچۍ کې د نیول اکیډمي کې د پاسنګ آؤٹ پریډ دستوري ته خطاب. اقتدار کې واپسۍ لپاره غیر ملکی طاقت نه سپورټ کوم. 2 حکمران خاندانونه د قانون حکمرانۍ کې راتلو نه انکاري دي. د پاکستان او بھارت ترمنځ یوازینۍ مسله صرف د کشمیر ده. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان غیر ملکی میډیا سره مرکه وايي تیر شوي حکومتونه د کرپشن له وجې لرې کړی شوي. په پاکستان ټلویزیون ډاکا اچوونکو خلاف به کاروایی کیږي او ورته به سزاګانې هم ملاویږي. د عمران خان د وعدو هیڅ عملی شکل د ولس مخې ته موجود نه دی. تیر وخت کې د PTV او ریډیو پاکستان نیلام کولو اعلان شوی. د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب میډیا سره خبرې. مریم اورنګزیب وايي PTV د پاکستان قومي شناخت اداره ده. تحریک انصاف لخوا د نیب ترامیم چیلنج. د نیب ترامیم خلاف درخواست د PTI چیئرمین عمران خان لخوا دایر. خواجہ حارث د نیب ترامیم خلاف آرټیکل 143 درخواست تیار کړي دي. سپر ټیکس سره به انډسټري تباشي خزاني پخوانی وزیر شوکت ترین دعوا. شوکت ترین وايي د ګرانۍ طوفان راغلی دی. موجوده حکومت د غریبانو خبرې خو کوي ولې د هغوی خیال نه ساتي. د الیکشن ونه کړی شو نو د پاکستان حالت به د سریلنکا په شان شي. حکومت په کاروبار ټیکس لګولې د کم پیسې چې با ولس ورکوي. د کراچۍ ضمني انتخاباتو کې ولس MQM او نور جماعتونه مسترد کړي. شهباز شریف، آصف علي زرداری او MQM د انتخاباتو نه ولې یریږي. د پاکستان تحریک انصاف رهنما فواد چودھری یو دستوري خطاب وايي د ولس په حکومت اعتماد مکمل ختم شو. د ګرانۍ کرپشن او لوډ شیډینګ خلاف د جماعت اسلامي مارچ ټرین مارچ نن نه رحیم یار خان نه شروع شوی. د مارچ دوران بعد د جماعت اسلامي امیر سراج الحق خطاب کوي. د داخله چارو پخوانی وزیر شیخ رشید احمد وايي اوس صرف په ساغ استور ټیکس لګول پاتې دي. د ګرانۍ شرح 13% ته رسیدلې. سوپر ټیکس یو ډیر لوی ظلم دی. د جماعت اسلامي ګرانۍ مارچ حمایت کوي. د خیبر پختونخوا د 19 ډاکټرانو او طبي عملي یوې ډلې د افغانستان مشرقي ښار خوست په هوایي میدان د زلزلې زخمیانو د علاج لپاره یو کیمپ لګولی. پاکستاني ډاکټرانو د جون د 23 نیټې نه کیمپ لګولی دی. کابل کې د پاکستان سفیر منصور خان وینا. ملک کې د کرونا وایرس کیسونو کې یو ځل بیا اضافه. د کرونا یومیه کیسونو شمیره 400 ته رسیدلې. 43 غنټو دوران ملک کې د کرونا وایرس 415 کیسونه رپورټ. د وایرس نه یو مریض په حق رسیدل. د ملک مختلفو علاقو کې د بجلی لوډ شیډینګ سلسله جاری. کراچۍ کې سخت ګرمۍ کې د 4 نه تر 12 غنټو پورې لوډ شیډینګ روان. د کې الکتریک ترجمان وايي ښار کې چرته هم غیر اعلانیه لوډ شیډینګ نه کیږي. د قومي کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم د بھارتی لوبغاړي ویرات کوهلی یو بل ریکارډ مات کړي. بابر اعظم T20 رینکنګ کې د ټولو نه زیات رنز جوړونکي لوبغاړي جوړ شو. د نه وړاندې دا اعزاز ویرات کوهلی سره انزور دے سرونو دیپ
خاورو کې پراته د ځوان سندرغاړي ګلورین باچا یو بله سندره ریلیز. سندره کې د دردېدلي ولس تصویر ښودلی شوی. په سوشل میډیا د سندرې ستاینه. او د ملک زیاتره علاقوں کې به موسم نن ګرم وچوي. جنوبي پنجاب او بالای سندھ کې د سختې ګرمۍ امکان. د موسمیاتو محکمې پیشنګویي وایي نن د ټولو نه زیات درجه حرارت دادو کې 40 ډګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی. دا مهم خبرونه وخت شوی د وړې شاندمې او بیا راځو د خبرونو تفصیل سره. خبرونو کې یو ځل بیا هرکلی وړاندې کوو تفصیلي خبرونه. شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو د ترهګرو پر ضد کاروايي کړې ده چې له امله یې 4 ترهګر وژل شوي. د پاکستان فوج د اطلاعاتو څانګې ISPR وینا تر مخه په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو د عملیات په مهال ترهګرو ډزې کړي دي. د ډزو په تبادله کې 4 ترهګر وژلي شوي. د وژل شوي ترهګرو د قبضې څخه وسله او بارود هم ترلاسه شوي دي. وژل شوي ترهګر د امنیتي ځواکونو پر ضد په بېلابېلو عملیاتو کې لاس لرلو. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د پاکستان د امن خواهش ته کمزوري نشي ګڼلی او پاکستان خپل ګاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي. کراچۍ کې نیول اکیډمي کې د پاسنګ آوټ پریډ د سورې ته خطاب په وخت شهباز شریف ویل چې د ملک دفاع په مضبوطولو کې د ټول کام په مسلح افواج فخر دی. I am glad that Pakistan Navy, with its available resources, continues to perform and fulfill our international obligations most effectively. Pakistan believes in peaceful coexistence and wants to promote a friendly neighborhood. We do not harbor any aggressive designs against any country. However, our desire for peace must not be misconstrued as a sign of weakness or indifference. Those who have tried to threaten our land, aerial and maritime defenses in recent years have gotten a befitting response from us. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان په موجوده حکومت سخت تنقید کړی دی او ویلي دي چې حکومت د عام تن معاشي قتل کړی دی. د یو پریس کانفرنس په وخت د عمران خان وینا وه چې سپر ټیکس لګولو سره به ګراني نوره هم زیاته شي. سب سے پہلے جو عام آدمی ہے اس کا تو معاشی قتل کر دیا. ان کی کوئی تیاری نہیں تھی ملک کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے. جو ہمارا شور مچا ہوا تھا کہ جی مہنگائی ہو گئی, بہت بڑی مہنگائی ہو گئی, جو انہوں نے سپر ٹیکس لگایا. اب یہ سپر ٹیکس کی وجہ سے ہمارا جو اس وقت جو کارپوریٹ کا ٹیکس ہے وہ چلا جائے گا 39% پہ. جب آپ یہ ٹیکس لگائیں گے تو ہماری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. اس کا اثر آئے گا بے روزگاری کے اوپر. جو ڈیزل مہنگا ہوا اور جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا سب سے بڑا اثر ہمارے کسانوں پہ پڑنے والا ہے. پہلے جو تنخواہ دار طبقہ مشکل میں تھا اس کے اوپر مزید اور ٹیکس بڑھا دیا. 50,000 روپے مہینے کی بھی ٹیکس آ گیا ہے. 1,00,000 روپے مہینے سے جو زیادہ ہے ان کا ٹیکس ڈبل کر دیا. اس سے لوگ مجبور ہوں گے ټیکس کی چوری پہ. د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویلي دي چې په PTV ډاکا اچوونکو خلاف به کاروایي کیږي او ورته به سزاګانې هم ملاویږي. میډیا سره د خبرو په وخت د مریم اورنګزیب وینا وه چې د عمران خان د وعدو هیڅ عملي شکل ولس مخې ته نه دی موجود. PTV کی جس پہ 2014 میں جس کو توڑنے اور جس پہ اٹیک کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس پہ اٹیک کیا, حکومت میں آ کر PTV کا قتل کیا. جو PTV کے اندر خون دوڑتا ہے, جو ریونیو آتا ہے, وہ شارک جو ہے معاشی وہ PTV اسپورٹس ہے. اس کا کمپیٹیٹر کھڑا کیا A اسپورٹس ARY, اور اس کے عوض یہ کہا گیا کہ بڑا منافع ہوگا, اتنا منافع ہوگا کہ PTV BBC بن جائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ کہا گیا کہ ہم PTV کو اور ریڈیو پاکستان کو ہم BBC کے ماڈل کے اوپر ایک سمارٹ ایفیشنٹ
नेशनल ब्रॉडकास्टर बनाएंगे। बड़ी अच्छी बात थी। उसके बाद ये ऐलान हुआ कि हम रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी की बिल्डिंग्स को नीलाम करने जा रहे हैं। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का मंसूबा पहले बना और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई, और इमरान खान साहब ने शाबाश दी अपनी टीम को, अपने कारकुनों को, अपने लोगों को, जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर 2014 में हमला किया। د اطلاعات او پخوانی وفاقي وزیر فواد چودھری ویلي دي چې حکومت په کاروبار باندې ټیکس لګولې دي کم چې با خلک ورکوي. دوی ملک دیوالیه کول غواړي. وزیر اعظم په سرکاري جهاز کې تعزیت لپاره نواچا ته تللی دی. غونډې ته په وینا کې د پی ټی آی مشر فواد چودھری ویل یو سیاسي جماعت هم د انتخاباتو څخه نه یریږي. د کراچۍ په ضمني انتخاباتو کې خلکو ایم کیو ایم او نور ګوندونه مسترد کړي دي. اس وقت اس حکومت کے اوپر اعتماد مکمل ختم ہو چکا ہے. شہباز شریف کی حکومت ہے یا زرداری کی حکومت ہے اور ایم کیو ایم والوں کی حکومت ہے، یہ الیکشنوں سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہم بڑی جلدی اگلی کال دینے والے ہیں. اس حکومت کو ہم انتخابات کے لیے مجبور کریں گے. لکی مروت کې یو ځل بیا جوډیشل کمپلیکس کې فایرنګ شوی دی چې په نتیجه کې یو تن مړ او یو زخمی شوی دی. دا پیښه هغه وخت رامخې شوه کله چې پیشه دپاره راغلی فرت الله نامي ځوان باندې مخالفینو عدالت کمرې مخې ته فایرنګ وکړو چې له وجې فرت الله په موقع ساه ورکړه او پیشه دپاره راغلی یو بل تن سخت ژوبل شو. واقعې نه پس پولیس جوډیشل کمپلیکس دروازې بندې کړې او فایرنګ کولو والا تن یې اصلي سره په موقع گرفتار کړو. بلخوا ډسټریکټ بار کونسل د پیښې خلاف هړتال اعلان وکړو. د ډسټریکټ بار کونسل صدر آصف اقبال ایڈوکیټ وینا ده چې دې کال جوډیشل کمپلیکس کې دا د فایرنګ دریمه واقعه ده. موږ حیران یو چې عدالت احاطې ته اسلحه څنګه رسي. پولیس کارکردګي انتهایی ناقصه او خرابه ده او ټول وکیلان د عدم تحفظ ښکار دي او نن به یو وکیل هم عدالت کې نه پیش کیږي. د ثواب ولس به نوې حلقه بندۍ هیڅ چیرې ونه مني. الیکشن کمیشن اسلام آباد لخوا د نوې حلقه بندو پر ضد د صوبایي اسمبلۍ پخواني امیدوار او سماجي کارکن برهان الله د کیس جمع کېدو په وخت خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د تحصیل لاهور زیاتره کلي په تحصیل رزړ کې شامل کړي شوي دي. هغه ویل چې دا زموږ ولس سره سخت ظلم دی ځکه چې جسلۍ جلبۍ د تحصیل لاهور سره نږدې او د تحصیل رزړ نه ډېر لرې کلي دي. هغه زیاته کړه چې تحصیل رزړ او تحصیل لاهور یو خلک دی خو په منځ کې سفري فاصلې زیاتې دي. په دې وجه د الیکشن کمیشن په نوي حلقه بندو نظرثاني وکړي. صوبایي حکومت لخوا د چارسدي اسپتال کې د ایم ټي آی ایکټ نافذولو پر ضد د ګرین هیلث الاینس تر سوري لاندې چارسدي اسپتال کې یوه غونډه وشوه. په دې مهال ډاکټرانو، نرسانو او پیرامیډیکل سټاف د صوبایي حکومت لخوا د ایم ټي آی ایکټ په مکمله توګه مسترد کړو. نور تفصیل د چارسدي څخه د منصور علي په دې رپورټ کې. چارسدی په هسپتال کې د ګرینډ هیلث الاونس د سوري لاندې د صوبایي حکومت د الها د چارسدی په هسپتال کې د ایم ټي آی ایکټ نافذ کولو په ضد یوه غونډه وشوه په کومه کې چې په ګڼ شمېر ډاکټرانو، نرسانو او پیرامیډیکل سټاف ګډون وکړو او د صوبایي حکومت د الها یې د چارسدی په هسپتال کې د ایم ټي آی ایکټ په مکمل توګه مسترد کړو. دوی زیاته کړه چې صوبایي حکومت په ایم ټي آی ایکټ باندې نظرثاني وکړي او موږ دې په هړتالونو باندې نه مجبور کوي. په دې موقع دوی د میډیا سره د خبرو اترو په وخت صدارنګي وویل چې کوم خلک راجمع شوي د ایم ټي آی او ډي ایچ ای آر ایچ ای ایکټ خلاف د دې موږ مذمت کوو او دا ناقصه پالیسي چې حکومت شروع کړې ده دا موږ ته منظور نه ده. ایکټ خو چونکې دوی پاس کړی دی خو دې کې امټمنټ خو کی کنه دا ایم ټي آی چې کوم د هسپتالونو کې نافذ کړی دی چارسدي هسپتال ته اوس دی نافذ کولو ولادي. نو زه به دې ته پهله دا سوال کوم چې تاسو ال آر ایچ کې ټي ایچ ایم سی کې د دې کوم ښه ایکسپیرینس وو، فیلډ ایکسپیرینس وو، ځان نه تاسو بهر پبلک نه تاسو تپوس کولی شئ. موږ بهر پرایویټ پریکټس کوو هغې کې موږ ته پته لګېږي چې کوم خلک راځي هغې د دې ایم ټي آی چې کوم هسپتالونو کې نافذ شوی د هغې نه هغې سامنے زړه چودي دي. اول خو زموږ خواست دی سرکار ته یا هیلث ډپارټمنټ موږ ډېر په نورمل طریقې باندې دې ته ریکویسټ کوو چې کم کار کوئ هغې کې کم از کم دا ضرور وګورئ چې عوامو ته فایده ده، هاسپټل ته فایده ده، امپلایز ته فایده ده او که نه دې ټولو ته نقصان دی. خو بس زه به ما یو تهیه کړې ده چې بس زه به د ډي ایچ ای آر ایچ او ایم ټي آی راولم که خدای دې وکړي هر څه کېږي. نو زما په خیال دا یو غلط اندازه ده او یو غلط سټپ دی. موږ دا ټول آل ټوګیدر ریجیکټ کوو. چېرې اف ان کیس ګورنمنټ موږ سره دا خبره نه مني
نو مونږ به ایون ایمرجنسي سروسز بایکاټه پورې ځو که هغې کې زموږ سروسز ټرمینیټ کیږي او که سسپینډ کیږي او که ایکسپلینیشنز کال کیږي او که زموږ سیلریز سټاپ کیږي نو مونږ دې دپاره تیار یو هر لیوله پورې دامره لیوله پورې چې که زموږ سرونه هم پکې ځي نو مونږ ورسره بالکل پکې انکار نه کوو مونږ به ورځو ورپسې مونږ دا کم پروټیسټ چې شروع شوی دی دا هم د دې ایم ټي آی خلاف دی. دوی زیاته کړه چې هیلث ملازمین به خپل جایز مطالباتو دپاره د څه قسمه قربانۍ نه هم ډډه ونه کړي. منصور علي هم پښتو 400 ده. په بنو کې د څاروو بیماري لمپي سکین په تیزۍ سره په خپرېدو ده. د بنو لایف سټاک محکمې نه ترلاسه شوي رپورټونو تر مخه لمپي سکین ناروغۍ نه تر اوسه 918 څاروي متاثره شوي. د دې ناروغۍ څخه 450 څاروي صحتیاب هم شول او د 414 څاروو علاج لا اوس هم روان دی او 50 څاروي مړه شوي هم دي. یاد دی وي چې د صوبایي حکومت لخوا د ناروغۍ لپاره مختص کړي شوي 10 کروړه روپۍ واپس کړي شوي دي چې له امله په لایف سټاک هسپتالونو کې د دې ناروغۍ ویکسین ختم شوي او د څاروو بیماري لمپي سکین په تیزۍ سره په خپرېدو ده. د ملک د نورو برخو په شان باړې تحصیل کې هم د څاروو منډۍ آبادي شوي او د ملک د مختلفو سیمو نه څاروي دې منډو ته رارسولی شي. د تیر کال په نسبت په قیمتونو کې څومره فرق دی ګورو د خیبر نه زموږ همکار جهانزیب آفریدي دا رپورټ. ملک د نورو برخو په شان څنګه چې اختر رور رانږدې کېږي همدغسې په باړه ضلع خیبر کې هم د څاروو چې کومې منډۍ دي هغه په مکمله توګه باندې آبادي شوي دي او د ملک د مختلفو سیمو نه څاروي چې کوم دي دې منډو ته را روان دي او ګاکان هم چې کوم دي منډو ته را رسېدلي دي. د خلکو چې کومه یو خبره ده چې څاروي په قیمت کې په دې کال د بل کال په نسبت باندې لږ غوندې زیاتوالی راغلی او د هغې غټه وجه دوه وجې دی خلک ښایي. یو خو د ډیزل او د پټرولو په قیمت کې چې کم زیاتوالی راغلی دی نو دوی وایي چې د څاروو په راوړو کې مخکې موږ نه د یو ټرک 15,000 روپۍ کري اخیستلی کېده نو اوس رانه 1,20,000 اخیستلی کېږي. په دې وجه باندې د یو څاروي په قیمت کې د 15 نه تر 10,000 پورې اضافه شوې ده. دویمه وجه یې هغه بیماري کومه چې په پنجاب په علاقو کې خوره شوې ده. په دې علاقو کې فی الحال د هغه بیمارۍ زیات اثرات خو نشته معمولي ښکاري خو د زیات اثرات یې نشته دی. د ډاکټر د وینا مطابق کوم بیماري لمپي سکین په نوم باندې چې خورېږي نو د هغې د انساني صحت باندې هم داسې اثرات نشته چې هغې ته نقصان ورسوي خو د هغې باوجود چې کوم ګاکان د منډو ته راځي نو هغوی څه دا چې کوم دی ویره خوف په زړه کې لري چې دې بیمارۍ لاسه نقصان ونه شي نو په دې وجه هم د څاروو په قیمت کې لږه ډېره اضافه شوې ده. دې سره سره زه به دا ووایم چې کوم څاروي دې منډۍ ته راغلي د ملک د مختلفو سیمو نه نو خلکو ښکلي سجو کړي دي او د ګاک د خپل طرف ته متوجه کولو دپاره یې دا څاروي په برنډو کې په ښکلي انداز کې ودرولي دي. جی ملک کې د کرونا وایرس کیسونو کې یو ځل بیا اضافه شوې ده. د کرونا یومیه کیسونو شمیره 400 ته ورسېده. تیرو 40 غنټو دوران ملک کې د کرونا وایرس 415 کیسونه رپورټ شوي دي. د وایرس نه یو مریض په حق هم رسېدلی. د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شرح 3.19% ته رسېدلې ده. د وایرس 8 مریضانو حالت نازک ښودلی شي. خبرونو کې وخت شوی د وړې شاندمې بیا راځو نور خبرونو سره. خبرونو کې یو ځل بیا هرکلی شاملو نور تفصیلي خبرونه. د افغانستان په پکتیا او خوست صوبو کې د 9 په ورځ یوې سختې زلزلې 0 څخه زیات کسان وژلي او 1.5 زره زیات زخمیان کړي. د پکتیا صوبې ګیان ضلع ډیره متاثره شوې وه. زموږ همکار طاهر خان ګیان ضلع ته ورغلی و. هغه راسره اوس کابل څخه د سکایپ د لارې موجود دی او ورسره د زلزلې په حالاتو خبرې کوو. طاهر صاحب دا راته ووایي چې دا وخت متاثره سیمو کې خلکو ته زیات د څه شي ضرورت دی؟ ګوره چونکې ډېر زیات خلک د دغه زلزلې څخه چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې او شاوخوا سیمو کې راغلي وه نو ډېر خلک بې کوره شوي دي او بې کوره شوي دي نو هغې ته د خیمو ضرورت دی. او بل مونږ هلته یو دا محسوس کړه چې هغه افټرشاک چې ورته وایي د لویې زلزلې نه وروسته چې کوم بیا جټکې راځي لکه 13 ورځ هم زلزله شوې وه او چارواکي وایي چې 15 کسان په هغې کې هم هغې کوم مړه شوي وو نو په خلکو کې نفسیاتي محسوس کړه او د کورونو چې کوم کورونه نه دي راغورځېدلي د هغې بهر هم
مونږ کته چې خیمه خلک جوړ شي او چا سره چې به مونږ خبرې کولې هغه وداوي چې دې ته دومره زیات اوسه پورې هغه ویره شته چې دوی کورونو کې نه ود کیږي او اسیم د کلو کې او بیا هغه کې خودنه اکثر کورونه کچم وي نو بهر خلکو د خپل کورونو مخه ته هغه خیمه بل غولې او پاغي کې با هغه د شپې هغه کې سملي او دروازه پکې مونږ وکړل خلکو کې بهر ناستو طاهر صاحب دا راته چې تاسو لیدل چې هلته څه حالات دي او د خلکو ته څه ستونزې چې دي هغه مخامخ دي ګوره یو مشکل دا دی چې ښځې ډاکټران نشته او څنګه چې په ځینې ټولنه کې په معاشره کې داسې هم خلک وي چې هغې د خپلې زنانه علاج هغه د زنانه نه کول غواړي او بیا اسیم ځینې بیمارۍ خو داسې وي هم چې هغه زنانه ډاکټره وي نو بیا د هغې کورنۍ به مطمئن وي چې د زنانه ډاکټرۍ لخوا علاج شي مونږ خو په چې کوم د پکتیکا چې کومه ضلع زیاته متاثره شوې ده ګیان هغې ته ورغلو هلته خو مونږ وکتل چې د کابل نه ځینې ډاکټرانې ورغلې وې نرسانې ورغلې وې او هغې علاج کوو لیکن بیا هم خلکو سره چې مونږ خبرې وشوې هغې وایي چې هغې ته ضرورت دی د ښځو ډاکټرانو ځکه چې ښځې زیاتې سختیان شوي دي سړي خو بیا هم وتښتي منډه ووي د کور نه نو زنانو زخمان زیاتې دي نو بهرحال دا ضرورت دی چې ښځې ډاکټرانې دي وي نو هغه که هر څوک پوره کولی شي چې په دې کې ورسره مدد وکړي طاهر صاحب د متاثره علاقو پر اړه راته څه ووایي چې څه قسمه سیمې دي او د امدادي کاروایانو په لړ کې څه خنډان رامخته شوي دي ګوره د امدادي به دا ووایم صورتحال چې د طالبانو حکومت اسلامي مرغ خپل طرف نه کوشش کوي مشران ورغلي مو کورونو چارو وزیر ورغلي او متاثره سیمې ته بیا خوست هم ورغلي هسپتال کې چې کوم زخمیان دي نو خپل خو د افغانستان موجوده حکومت خپل کې بیا غیر حکومتي ادارې دي هغې موږ وکتل چې ډېر خلکو شخصیاتو لخوا انجیوګانو لخوا هغې هم امداد کوي ملکونه بالکل کوي پاکستان په خوست کې چې کوم ایرپورټ دی هلته یو مرکز طبي جوړ کړی دی 19 پاکستاني ډاکټران دي طبي عمله ده هغې د دې نورو هېوادونو ایران هم امداد رالیږلی دی او ترکي هم امداد رالیږلی دی متحده عرب امارات هم رالیږلی دی قطر هم رالیږلی دی هندوستان هم رالیږلی دی نور ملکونو هم موږ سعودي عرب هلته هم وکتل امدادي سامان نو د امداد یو موقع خو دا اوسنی ده لیکن د امداد موقع بل هم راځي چې کله بیا د کورونو بحالي وي ځکه هغه مهم کار دی اوس خو هغه ایمرجنسي حالت دی او د ریسکیو معامله خو پای ته ورسېده او اوس لکه هغه روان دی علاج هم روان دی دوايانې نو بهرحال هغه بله مرحله به هم راځي او افغانستان باندې خو بندیزونه دي او پیسې کنګل دي منجمد دي نو افغانستان سره خو مدد پکار دی شرایط پکې نه دي پکار لږ اوس پکې دا موږ اورو چې طالبانو لاس ته لاړ نه شي طالبانو لاس دا هغه دلایل وي خلکو سره امداد پکار دی په خپله د یقیني کې څوک په خپله باندې کول غواړي لیکن شرایط ما ښایي لږون دا مشکلات خلکو ته پیدا کېږي ډیره مننه طاهر صاحب د معلومات راکولو او اوس خبرونه مخ په وړاندې بوځو د خیبر پښتونخوا د 19 ډاکټرانو او طبي عملې یوې ډلې د افغانستان مشرقي ښار خوست په هوایي میدان د زلزلې زخمیانو د علاج لپاره یو کیمپ لګولی دی کابل کې د پاکستان سفیر منصور خان وایي پاکستاني ډاکټرانو د جون د 23 نیټې نه کیمپ لګولی په کیمپ کې 3 امبولانسونه او موبایل هسپتال د مریضانو علاج کوي او سخت مریضان پاکستاني هسپتالونو ته هم استولی شي منصور خان ویل پاکستاني ډاکټران او طبي اولنۍ بهرنۍ ټیمو چې د پکتیکا او خوست د زلزلې د ټولو مخکې افغانستان ته رسېدلی پاکستاني سفیر وایي د خالي په ورځ د زلزلې متاثرینو لپاره د پاکستان یوه C-130 الوتکه کې نور امدادي سامان خوست ته رسولی شوی دی د پاکستان د سفارت چارواکو دا سامان د افغانستان د مهاجرینو وزیر ته وسپارلو د نهې په شپه یوې زورورې زلزلې په پکتیکا او خوست صوبو کې د زرو نه زیات کسان وژلي او 1.5 زره نور زخمیان شوي د جمعې په ورځ هم په متاثره سیمو کې زلزلې 15 نور کسان ووژل هغه افغان وګړي چې د امریکې د بدنامي زمانه ګوانتنامو بې جیل څخه آزاد شوي دی نن د خالي په ورځ کابل ته راورسېدل اسد الله هارون د امریکایي فوجیانو لخوا په 2000 کال کې نیولې شوی او وروستو د امریکې یو عدالت ویلي چې هغه بېګناه اسد الله هارون په قطر کې د طالبانو د اسلامي امارت د دفتر سیاسي استازو ته سپارل شوی
چې نن کابل ته منتقل کړی شو. د کابل په هوایي میدان ورته د هرکلی لپاره د اسلامي امارت ځینې مشران هم موجود وو. د افغانستان نایب وزیر او د اسلامي امارت ترجمان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر لیکلي چې اسد الله هارون د ګوانتنامو له پاتې 8 زندانیانو څخه و چې افغانستان اسلامي امارت د کوششونو او د امریکې سره د مثبت رابطو په نتیجه کې خوشي کړی شو. مجاهد ویل افغانستان حکومت هغو هیوادونو سره په رابطه کې دی چې افغانان یې په مختلف معاملو کې نیولي دي او د هغوی د خلاصولو په اړه کوششونه هم روان دي. د سعودي عرب د حج او عمرې وزارت وايي 25 ورځو لپاره به د حاجیانو نه علاوه بل هیڅ چاته د عمرې کولو اجازت نه ورکول کیږي. غیر ملکی رپورټونو تر مخه 25 ورځو په موده کې بعد د عمرې ادا کولو سعادت صرف حاجیانو ته ملاویږي چې هغوی لپاره اسانتیا پیدا کړي شي. بلخوا په مسجد حرام کې معاون جنرال صدر ډاکټر سعد بن محمد د حج سیزن 1443 تهران ته حتمی شکل ورکولو اعلان هم کړی دی. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انټونیو ګویترز د خوراکي عالمي بحران څخه د لوی تباهۍ خبرداری ورکړې ده. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال خبرداری ورکړې چې نړۍ د خوراکي د کمۍ له امله د لوی خطرې سره مخامخ ده. ماحولیاتي بدلون، کرونا وبا او په نړیوالې سطح زیاتېدونکې لوږې له امله په میلیونونه خلک مخکې راهیسې د مشکلاتو سره مخامخ دي او د یوکرین د جنگ له امله په دې مشکلاتو کې نور هم اضافه شوې ده. په خپل یو ویډیو پیغام کې ګویترس وویل چې د نړۍ په ځینې برخو کې د قحط سالۍ یره شتون لري او په کال 2023 کې به حالات نور هم خراب شي. د ځوان سندرغاړي ګلورین باچا یو بله سندره ریلیز شوې ده. سندره کې د دردېدلي ولس تصویر ښودلی شوی دی. په سوشل میډیا د مینوالو لخوا د سندرې ستاینه هم شوې ده. ګلورین باچا دا سندره افغانستان کې د زلزلې نه متاثره خلکو په نوم کړه. دی په خاورو کې پراته زورونه دي په خاورو کې پراته انځور دې زورونه دي په خاورو کې پراته. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. آسټرالیا په 5م ون ډے میچ کې سریلانکا ته په 4 وکټو ماتې ورکړه. کینګروز د 160 رنزو هدف د 6 وکټو په زیان پوره کړو چې دې سره سریلانکا دا سیریز په خپل نوم کړی دی. Down the ground. 4 runs. Goes through the offside. Too short. That's a poor delivery. Marsh has got that away. په هم پښتوان وړاندې کوو د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا ده چې د ملک زیاتره علاقو کې به نن موسم ګرم او وچ وي. د موسمیاتو محکمې پیشنګویي کړې ده چې جنوبي پنجاب او بالایي سند کې د سختې ګرمۍ پریوتو امکان دی. د موسمیاتو محکمې مطابق نن د ټول نه زیات درجه حرارت دادو کې 46 ډګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی دی. د موسم حال سره دا بلټن پای ته رسي. نورو تازه خبرونو لپاره تاسو زموږ هم پښتوان سوشل میډیا باندې کتل مه هېروئ.